الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. زما محترم مشرانو کشرانو عزتمندو مسلمانانو صدر مجلس شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل اللہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ او نور علماء کرام ددی مدرسے محترم سے حضرت مولانا تحسین سے او ددی مدرسین ټول تشریف فرما دي. الله دې ټول ناس ته موږ او تاسو د پاره خیر او برکت ذریعہ وګرځي. حضور وایا امين. خوش نصیبی دا لوی فخردار تاسو کې سونه مشران ناس ته غي د پاره دا افتخار دی چې زوی په جماعت کې ولاړی، قران ته ولاړی، دین ته ولاړی، مدرسې ته ولاړی، اسلام ته ولاړی او بلاره یادې. دین هغه خبره بل نشته. اوس دا داسې د الله رحمت دی چې مولانا تحسین الله صاحب چې سونه دینی خدمات کوي، دا مدرسې چلي، تاسو سره امامت کوي، خدمت کوي، درس کوي او داسې موقع به خامخا راځي چې دې بیان تکینی پلار بتی نه ایری، دې به درس تکینی والد سے بتی نه ایری، دې به بل چرته خبره کوي او هغه بتی نه ایری. خو د په هر نیک کار کې د والدینو او د والد سے حصہ ده. ان شاء الله روح به خوشاله وي ان شاء الله. الله پاک دې دا غي درجات بلند کړي. نور دا د علم مرکز نن افتتاح ده. طالبان پکې ناز دي. دویمه والا درېمه تشول او د اوله والا درېمه تشول او اوله درجه ته نوی طالبان راغل. قرآن مجید او ناظرم پکې روانه ده. الله دې ټول د علم آسان کړي. اوس په نوخار باندې او په دې محلې باندې د الله پاک احسان دی چې جمعه درکړې پکې چلیږي او لټونه لګېدلې دي. مشران سرپرستی کوي. حضرت مولانا فضل الله صاحب راغله ناس ته خوشاليږي. په خوا د علم ډېر ګران، په خوا د علم حصول ډېر ګران، د علم زده کول ډېر ګران، د علم یادول ډېر ګران، د علم ته رسیدل ډېر زیات ګران او په خوا د اسلامي یو لوی امارتو لکه لوی حکومتو هغه ته به اندلس اوس ورته سپین وای. سپین دا په یورپ کې راځي. اوس الته والا کده هغه ته وای قرطبه. امام قرطبي دا علماء پیژنې تفسیر لیکل دا لوی عالم تیر شوی. نو هغه اندلس کې یو سړی دا غنوم بقي الدین هغه په ځړه کې 18-19 سال عمر شو. ځړه کې تړپ پیدا شو او په ځړه کې ولوله پیدا شو چې علم حاصلو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث حاصلو او د پیغمبر د علم طلب په ځړه کې پیدا شو. اور نه راووت. نو هغه کې راووت بهر سمندري سفر او جهاز کې کېناسو. جهاز چې کوم کشتۍ و هغه کشتۍ روانه شو چې لګونه کشتۍ لاره طوفان پیراو، سخت طوفان پیراو. څنګه سمندري طوفانونه راځي نو بس هغه طوفان دونه زیات شو چې بقي الدین وایي چې ما وایي بس د علم شهید جوړ شوی او چې کم د ارمان او کم د تړپ او کم د تمنا وا هغه دغه صفات شوه. تمنا یې دا و چې د هغه زمانه ډېر لوی عالم دا علماء پیژني امام احمد بن حنبل د علم بحر د دې بقي الدین دا تمنا وا دا ارمان او دا جستجو چې زه امام احمد بن حنبل نه سبق وایم او دا غنا علم حاصل کم. مولانا سے مخکره شي مخکره چې زه دا غنا علم حاصل کم. دا یو تمنا وا دا یو طرف. اوس په کشتۍ کې ناست طوفان پیراغو، باران پیراغو، سیلاب راغو، چپې راغی، کشتۍ کله ډوبېږي، کله اوچتېږي، کله ښکته کېږي. زړه خراب شو. الټیانو کې 15 ورځې په طوفان کې راتېر شو. 15 ورځې بعد الله پاک رحم وکړو. سړی کشتۍ مشتۍ بچ شوه او چېرته اوجزي کې راکوش. خو دونه خبره پخه شوه چې کم د دی د کشتۍ ملا چا چې چلوله هغه نه لاره پاره خطا شو. دی بغداد ته روان و. امام احمد بن حنبل ته لاره ته خطا شوه بل خوا لاړ او چې لاره ته خطا شوه بل خوا کوز شو چې و چې ځمکې باندې خپه کېښوده. بقي الدین وایي ما د الله پاک شکر ادا سجده مې وکړه چې خدایه د مرګ د خولې نه دې رابار کړم او چې ځمکې ته دې راوستم مخکې مې ته مددګار شي. اوس د ده په ذهن او دماغ کې دا دی چې بس دغه بغداد دی چې زه راکوز شوی یم. څه کشتۍ دلته را روانه وه چې راکوز شو. چا نه یې تپوس وکړو چې بغداد چېرته دی. هغه دا ته غلط راغلی. بغداد دلته نه 800 کیلومیټر لرې دی. 800 کیلومیټر دلته نه لرې دی. ته غلط کوز شوی. اوس بقي الدین ډېر پریشان شو. اوس د علم جذبه وګوره، د علم شوق وګوره، د علم تړپ وګوره
او پخوانی علما او طالبانو د علم حصول کې مشقت وګوره چې څونه ګران دی. اوس ځای ته ودرېدو سولې نشته، ګاډی نشته، موټر سایکل خو هغه زمانې کې ونه، یا به اوښو یا به حمارګلو او یا به درازګوشو دغه څیزونه او هغه هم راونه شول. نو دا هغه لږ غونې سامانو هغه په سر کېښودو 800 کیلومتر پیدل روان شو. وایه سبحان الله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې زده کولو لپاره 800 کیلومتره پیدل سفر وکړو. 800 کیلومتر خو په یو ورځ کې نه کېږي، په 2 ورځو کې نه کېږي، خامخا وخت به پرې لګېدلی. نو چې دی کله بغداد ته را داخل شو او څنګه په دې بغداد کې قدم کېښودو، ابتدا د بغداد شروع شوه. یو کس ورته مخامخ شو، دی هغه ته وایي چې امام احمد بن حنبل هغه جومات چېرته دی، هغه جامع مسجد چېرته دی، چېرته چې هغه درس کوي، چېرته هلته پیغمبر حدیثونه بیانوي، هغه ځای چېرته دی. هغه سړی ورته وایي اوهو لیټ شو، تاخیر درنه وشو، ته چې را رسېدې بغداد ته، د بغداد ظالم حکمران امام احمد بن حنبل نیولی دی، نو کور کې نظر بند کړی دی، کور یې ورته جیل کړی دی. اوس هغه سره څوک ملاقات نشي کولی، درس باندې پابندي ده. دی ډېر زیات خبر شو چې شیخ صاحب ولاړو جیل ته، اوس به زه څه کوم. خیر بهرحال راغو، تاوېدو را تاوېدو، بل شیخ یې پیدا کړو، د هغه نوم و یحیی بن معین، دا علما یې پېژني. او یحیی بن معین سره دا کمالو چې هغه اسماء الرجال کې ډېر زیات ماهر. اسماء الرجال هغه علم ته وایي چې هغې سره د حدیث د عظمت او د حدیث د ثقتوب او د حدیث د پخېتوب پته لګي، دې ته وایي اسماء الرجال. موږ یو حدیث بیانو، د دې حدیث معیار څونه دی، څونه مقام کې دی، څونه مرتبه کې دی، راویان یې څنګه دي، نو هغه د دې جرح او تعدیل ډېر کلک عالم او مضبوط. یحیی بن معین داسې دی، خو هسې د علم په طلب راغلی و، دی راغو د هغه په درس کې کېناست. هغه چې درس بیان کړو او خپل سبق یې پړاو کړو، نو سبق نه بعد طالبانو تپوس کړو، یو طالب ودرېدو تپوس وکړو، بل تپوس وکړو، بل تپوس وکړو، دی م ودرېدو او دم یو تپوس وکړو چې هشام یو راوي تېر شوی دی، د هغه نوم یې واخیستو چې هغه باره کې دې څه خیال دی. نو یحیی بن معین ورته وایي چې هغه داسې راوي دی او داسې زبردست انسان دی او هغه صادر والا باندې مشهور او هشام چې د هغه د صادر لاندې تکبر راشي، نو د هغه د علم حدیث باندې اثر نه غورځي. وایه سبحان الله. دا هشام داسې مضبوط راوي دی. نو دی اوس بیا بل سوال کوي، دا بقیة الدین چې بل سوال کوي، لاندې ټول طالبان ناسو، حمزه صاحب غوندې تکړه تکړه خلک، دا هغې کې پیسې نه ونیول، کېنه بل سوال به نه کوي. دی وایي ګوره زه بغداد نه راغلی یم، 800 لرې ځای نه راغلی یم، اندوس نه 800 کیلومتره خو زه پیدل راغلی. تاسو ما سوال ته نه وایي، دلته دا اصول دی چې یو طالب به په یو ورځ کې یو سوال کوي، یو طالب به په یو ورځ کې یو سوال کوي، او چې ته ټول سوالونه کوي دا نور طالبان نه سیده بس کوي، نو تا ته د یو سوال اجازت دی، بل سوال اجازت نشته. دی غریب کېناست، سترګو کې اوښکې راغلې، سترګو کې اوښکې روانې دي، ژاړي. دا خو دې ژاړې ولې وایي ګوره زه خو دونه لرې نه راغلی او دونه په ارمانونو راغلی، ما ته څه پته وه چې ستاسو دا اصول دي. که ما ته پته وه چې ستاسو د درس دا اصول دي چې یو سوال کوه، نو ما به هغه سوال کولو چې کوم زما په زړه کې پروت دی، کومه زما تمنا وه، ما به هغه سوال کوی. دا سوال خو ما هسې وکړو، ما نه خو موقع لره نور طالبانو ډوړه کړو چې زه دونه سفر یې کړی، وایي زه تا ته اجازت دی یو سوال بل وکړه. نو هغه چې بل سوال وکړو، نو یحیی بن معین ته ودرېدو او هغه ته وایي حضرت ته خو جرح او تعدیل کې ډېر تکړه یې، د علم حدیث کې ډېر تکړه یې، د راویانو په علم کې ډېر تکړه یې، د هغې حالات معلومولو کې ډېر تکړه یې، د هغې معرفت کې ډېر تکړه یې، د هغې په پہچان کې ډېر تکړه یې. زما سوال دا دی چې امام احمد بن حنبل څنګه سره دی؟ دا آشنا سوال دی چې امام احمد بن حنبل څنګه سره دی. اوس دا خو زه تاسو ته واقعه ورومه، او امام احمد بن حنبل تپوس کول هغه ټایم داسې و لکه پانسي ګاډ ته چې دا خپل سر خپله وړي. بادشاه د حکومت باغي و، حکومت ګیر کړی و، جماعت کې پې پابندي وه، جمع باندې پابندي وه، بیان باندې پابندي وه، درس باندې پابندي وه، ملاقات باندې پابندي وه، نوم اخیستلو باندې پابندي وه، او ټول سړی بند و د هغه نوم چې اخیستی. او چې څنګه ده په دې کلاس کې ووایي، کلاس کې طالبان شور مور کوي، یو طالب سوال کوي، نورې خبرې کوي، او چې څنګه ده دا سوال وکړو چې یحیی بن معین نه چې حضرت امام احمد بن حنبل باره کې دې څه خیال دی، دا ټوله مجمع سونو طالبان ناستو، کتاب والا لیکي، دا ټول داسې غلي شول، خاموشه شول چې دا یې څه چې احمد نوم به واخیستو امام احمد بن حنبل. اوس که ورته وایي ښه سړی دی هم مرګ دی، او که جواب نه ورکړي نو شرم دی، طالب ولاړ دی جواب به څنګه نه ورکړي. اوس به څه کوي، ټول غلي شو، او یحیی بن معین هم سر ښکته کړو او دی هم غلی شو. نو چې لږ څو منټه غلی و،
نو دا ټول مجمع خاموش وا چې د امام احمد بن حنبل تعریف کول یا دا خبره کول دا ډېر ګران کار دی. بیا یحیی بن معین جرأت کو علماء جرأت نډک بہادری نډک کی تاسو کتلې اصول زمخ کې د پاکستان ټول علما یو ځای شول او شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني سے فتوا ورکا او فتوا ورکا چې jihad په حکمرانانو باندې فرض او مسلمانانو باندې فرض اصل jihad پکار دی چې فوجیانو حافظ عاصم منیر سے مخکې شي او حمزه به موسری زبه موسری تحسین به موسری ټول وسره زو جری مونتلار راج د دې مخکې شي او مقتدر طاقتونه دې سره دي اسلحه دې سره ده قوت دې سره ده لارې دې سره دي او چې دې مونږ نه پرې دي مونږ پر کور کې جنگ نشو نو jihad فرض دی لاس هغه دا اعلان وکړو او فواد چودھری سے تاسو پیژنې او دا نور د يهوديانو ایجنټان په هغه باندې مرچکیش دغه چغې جوړه کې تخې سے خپل ولې نه فضل الرحمن سے خپل ولې نه مولیان خپل ولې نه مون خوځو بیا غيو فواد چودھری په اعلان وکړو چې 1000 علما د لار شي دا غي د انه جانه خرچه ټوله زور دې تیار شي او علما خاصم تیار نه اوس 1000 نه 3000 پاسپورټونه جمع دي فواد غیب ته پته هم نه لګي چې چرته ده دا څه ډبو شوی دی اوس ودا د تخت منډه خو تاسو مخکې هم کتل عدالت نه چې تخت درې ویډیوګانې مشهور دي اوس علماء پاسپورټونه لاس کې نیولې دي طالبان دي علما دي مجاهدین دي نیکان خلک دي ها موږ سره ټول وسره تیار دي او حضرت ډبو سے اوس پټ دی او بارم نه راوځي تاسو پټ شئ جواب هم نشي کولای وای الحمدلله د دخل هغه دغه حال لکه اوس دا اعلان څونه سخت اعلان چې خلک د پوره خان دي لارم نه درکړي او علماء توهینم کوي هم داس امام احمد بن حنبل یو لوی مقام لوی عظمت لرو نو هغه حکمران ډیر کړو بندو یحیی بن معین لک سات پس سر راوچت کو او دې طالب توي بقي الدین او امام احمد بن حنبل امام المسلمین دی وای سبحان الله هغه عام سره نه دی ادم مسلمانانو امام دی د علم بحر دی بقي الدین وای چې یحیی د خلینه دا جمله را وته د دنه مخ کې د امام احمد بن حنبل زما پړه کې عظمت پروت او چې یحیی دا خبره وکا بیا عظمت بالکل په عقیدت کې او په محبت کې او په عشق او لیونتوب کې بدل شو بیا معنا صبر ونشو بیا ما وی چې هر څنګه زب امام احمد بن حنبل علم حاصلو پرېده مینا بیا یو سورې دې کلاس کې ناسو ملګری می جوړ شول بیا مې د علاقې او طالب ملګری کو هغه ته مې وی چې خیر ده دون را توخه چې دا امام احمد بن حنبل دا کور چرته دی چې چرته قید دی ازیره توخه لګا لار را توخه هغه لیونه چې تا لار راخه چې تا په کوسه تیروما او چام په ما باندې شک شو پولیس ټول ولاړ په ما شک شو نو بس زه ډایرکټ قتل کېږم جیل ته ځم زه درته نه خم وي بیا مې ورته مينت کو سورزو کې دنه مې قائل کو بیا غراته چې زه زم دا صلی الله تبارا پسې او چې کله د احمد امام احمد بن حنبل کور ته ورسم نو زه یو اشاره وکم تب پوه شي چې دا کور او هغه مخ کې زه ور پسې وم طالب چې امام احمد بن حنبل کور ته ورسلو اشاره وکا اغم تیر شو زم تیر شم په سبا ماوي اوس امام احمد بن حنبل سره ملاقات کول غواړي څنګه ملاقات وکم ټول شپه مې سوچونه وکړ او اخر په ذهن کې دا خبره راغله چې ځان نه سوال ګرځو اوس ګوره دنن طالبہ او دنن مولانا تحسین الله فاروقی سے سبق ویل کیا وګوره تاسو سونه اسانه باندې سبق ملاوي څنګه په اسانه ته جمعات ترا دي هغه علم وګوره اوس دا طالب د شلو کالو د 21-22 سال عمر دی او دی وایي چې دا سوالګر میدان نه جوړ کو او سوالګر د پاره په خپل باندې غټ غټ پټي وټړ چې څوک مې ویني چې هغه وایي چې دا خپل خوب دي زخمی دي او داسې میزان سوالګر کو کله بناسوم کله به ولاړم او خلکو ته به ملاس نیولو او خلکو په کې پیسې اچولې هغه ټیم داسې سوال نه لګو چې څنګه سوال کوي چې راکه اوس خدام نه وي چې 10 روپے راکو 100 روپے را کامل دي او چې 10 روپے ورکوي په دې کار نه کیږي 100 او دا علماء دو جماعتونه دي دا مسله یاد کړئ د علماء یو جماعت هغه وایي چې څوک سوال کوي او ته کوي چې چرس کې او پاوډرز کې او غټ پټ جوړ دی او تازه مازه دې مور او یو د علماء جماعت دار سبحان الله چې تاسو دوړو کې چا سره ملګری کیږي ملګری شي امر تاسو دې یو د علماء جماعت دار هغه چې څوک د الله په نوم درنه سوال وکي به دې ته مګورا چې دا سړی ځوان دی دا سړی بوډا دی دا چرس کی کله سکي دې ته مګورا د الله د نوم عظمت کا او ځان ته وګورا چې څونه ګناهونه کوي څونه خطاونه کوي څونه معصیت کوي
سونه نافرمانی کې چرته یو ورځ داسې شی دی چې ته سهار را پاسېدلې او ناشته استا مخې ته پرتی او ته پراټې روټۍ نوړۍ ماته کې خولې ته وړې او هغه دلته ونښلې چې تا ګناه کړی دی لاندې نه تېرېدې چرته داسې شی ته چې اسکې هغه تا باندې زار شي او هغه چې ته نشې ستلی او خوله دې بنده شي او تا ته چې اواز وکړي چې تا د الله پاک نافرماني کړې ده ما نشې ته دا شوي نو چې الله پاک تا په ګناه نه نیسي ستا څه کار دی چې ته خلکو باندې خبرې کوي بس یې څونه دې وس کېږي ولې یو د علماو جماعت دا دی اوس چې تاسو کم خواړه کېږي اخو عمل کوئ نو هغه ټایم به دا سوالونه وو هغه ټایم به صرف سړي لاس ونیولو او اعلان به وکړو چې الله پاک دې اجر درکړي مخکې والا به خپله پوه شو دا سوال کوي نو چې پیشه نه وه سوال کول خو اوس پیشه شو هغه ټایم پیشه نه وه کاروبار نه و طالب وایي لاس مې داسې نیولو چا پکې روپۍ واچوله چا پکې دوه واچولې او لاړم د امام احمد بن حنبل کور ته ورسېدم هلته مې چغې ووهلې کم پولیس چې ولاړ و هغه راغی او سکه یې پکې واچوله چې کم چوکیدار ولاړ نو هغه راغی او سکه یې پکې واچوله دنه څه اواز موازو نه شو ملاقات نه شو لاړم په سبا بیا راغلم بیا تاو راتاو شم ډیوټي بدله وه بل کس ولاړو بیا مې اواز وکړو کور دروازه وکړه کېنده او پوه شوم چې څوک راوځي لګیا دي نو چې لږ ورجوختېدمه پولیس ویې مه راځه نو کور نه امام احمد بن حنبل راووتو او لاس کې سکه نیولې وه چوکیدار ته یې بس پیسې ورکوم او هغه وایي چې زه راشه دا ګوډ ګوډ خپې باندې راجوخ شوم او چې امام احمد بن حنبل زما په لاس کې سکه اچوله ما ورته غلی شان ته وایي چې زه د سکې محتاجه نه یم زه سوالګر نه یم زه خیر ټولولو ته نه یم راغلی زه تا نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو زده کولو ته راغلی ما ته لږه موقع راکړه په دې چل ما ته لږ څه ښیه او چې ما دا خبره وکړه امام احمد بن حنبل دا رنګ بدل شو ما ته وایي په ځواني دې رحم وکړه دا ځوان هلکې بیا په دې نیت باندې بیا دلته را نه شي دا خو ټول اخوا دې خو ولاړ دي اوس درته موقع میلاو شوه او که بیا په دې نیت راغې ذبحه به شي قتل به شي تو به وژنلی شي او ځان ته به کار وګورې زه خو اصل ازمایش کې یم په جیل کې بند یم ځان مې په الله او د الله په پیغمبر قربان کړی خیال کوه چې بیا زما کوڅې ته را نه شي تو په دې نیت باندې را نه شي چې زه علم حاصل وایي ما ورته جي چې هر څه کېږي چې هر څه کېږي ما دونه سفر کړی او په زړه کې مې یو عصبت پورې دی پروت دی زه به تا نه د پیغمبر حدیث زده کومه چې هر څه کېږي زه به راځم بیا لاړم دوه ورځې پس بیا د سوالګر په نیت راغلم او بیا امام احمد بن حنبل راووتو یو حدیث راته بیان وایه سبحان الله بیا به موږ موقع تلاش کوله چې سکیورټي به لږ کمه شوه پولیس وال به لږ کم راکم شول او چانس به موږ ته میلاوېدو بیا به راغم بیا به مې ته یو حدیث زده کړو پوره کال کې څو زره زه راغم او په یو کال ما د امام احمد بن حنبل نه بلا شی حدیثونه واورېدل وایه سبحان الله چې کوم ظالم بادشاه وه خدای مړ چې هغه مړ شو بل حکمران کېناستو او بل حکمران د امام احمد بن حنبل سره مینه وه زړه کې عقیدت و هغه کېناستېدو سره جیل کلاو کو حضرت را آزاد کو هغه ته د حدیثو اجازت ورکړو چې کېنه سبق وایا او چې څنګه امام احمد بن حنبل جماعت ته راغو دا علما خبر دي زرګونې خلک ورته راتاو شول طالبان او زموږ درسونو کې 200 300 600 700 800 داسې خلک ناست دي او دا هغه خو داسې درس نه زرګونې خلک ورته ناستو او زم راغم لرې ودرېدم نو خلکو زه چېرته پرېښودم خلک مخکې نه راغلل ځای یې نیولل چا پرېښودم نه او امام احمد بن حنبل لرې نه وکتم نو خلکو ته چې دا راپرېږدئ دا د پیغمبر عاشق دی او د پیغمبر د حدیث او علوم و معارف امین دی او زه هلته لرې نه راوستم ځان سره جوخ کړم بیا ځان سره نږدې کېنولم او نور علم بیا ما د امام احمد بن حنبل په پړوس کې حاصل وایه سبحان الله د یوې واقعه ده داسې زرګونې واقعات د یوې واقعې نه تا اندازه واله چې دې کې څونه مشقت پروت دی څونه تکلیف پروت دی څونه سخته پرته ده او هغه علم نن الله مونږ ته آسان هغه علم نن مونږ ته الله پاک دونه آسان کو چې د کور جومات او د کور محلې ته راته راورسولو صرف زما کمزوري دا ده چې زه راتلی نه شم زه کېناستلی نه شم او زموږ دغه کمزوري ده چې تاسو کوم طالبان یې ډېر خوشنصیبه یې ډېر عظمت والا یې ډېر بختور یې چې الله پاک خپل دین ته قبول کړي داسې ګپ نه دی هر سړی د علم حاصلولی هم نشي حقیقت دا دی استادان ناست مولانا صاحب هم تشریف راوړی دی ناست محمد الله صاحب ناست دی دا زموږ نوی نوی مولانا صاحب جوړ شوی دی تېر کال دی او دی دواړه بې وفا دي دا مسیح صاحب او دی او موټرسایکل ډېر تیز چلوي دا ګورې بیا راغورځېدلی لاسې مات اوس دی الله پاک ورته ګاډی ورکړي وایه امین دا مولانا صاحب هم تشریف فرمال نو علم حصول دپاره قبولیت شرط دی هر سړی علم نشي حاصل
سونه تکړه تکړه خلق، کولي کولي خلق، قابل قابل خلق، پوي پوي، دانا دانا، عقلمن خلق موږ وکتل، او غریبان بنځما شپګما وما بازي خو په علم سره تورسي بیا ګډوډ شي. د علم حصول ته چې ته خدای کېنولې په دې د الله پاک شکر کوه چې ته د الله پاک هغه بندگانو کې شامل یې چې کوم الله پاک خپل دین د لپاره خپل پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم کم سړي سره چې الله پاک د خیر ارادو کې هغه ته د علم او د فقه سمجھ ورکړي، هغه ته د مسلو سمجھ ورکړي. لکه شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني سره او دوی مریان دلته ګرځي، او چې مولا دې څنګه مخامخ شي ورته او سرکار باندې وګوري بس د مخ جیب کې خي بس ډایرکټ دلته راو باسي دکانې بولګي او پر سر درته ولګي څه چلے وي کافر شي. داس ډایرکټ فتوی لګي او په دې سختو مسلو کې د وخت ټولنه سخته مسله بینکونو ده چې بینک نه بغیر ته وخت نشي تیرول. او شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني صاحب ته الله پاک علم ورکړي، فهم ورکړي، سمجھ ورکړي، پوهه ورکړي، دانایي ورکړي، او د علم او د فقه سرتاج دی پورا عالم اسلام کې، د عرب او د عجم او د ټولو متفق دی چې دې وخت په ټول عالم اسلام کې صحیح شیخ الاسلام او د علم بحر مولانا تقی عثماني صاحب هغه دا کمال وکړي چې په دې سود کې دنه په دې اور کې دنه په دې سخت لعنت کې دنه دا سلار راوستا چې مسلمان د جهنم نه بچو او اسلامي بینکی او اسلامي دا نظام ورته راوست. د عالم شان دار چې خلک د ګناه نه بچي، د عالم شان نه لري چې کوم تړي مخه درازي باغ پتو لګي چې بس کافر دی. د عالم شان دار چې خلک د ګناه نه بچ کی. نو دا ګوره دا د فقه شان تاسو خوش نصیب یې چې الله پاک دې مدرسې ته راوستي، الله پاک دې دا مدرسې ته نور ترقی ورکړي. او تاسو سبقونه تاسو درسونه سبق ویل پدې کې مو الله پاک کامیاب کا او الله مو مال اعمال کا. مولانا تحسین الله صاحب چې څونه خدمت کوي د والد صاحب د پاره دی الله پاک هغه صدقه جاریه وګرځي او بلند درجات ورته نصیب کی. مخکې مې وظیفه درکړې و، اوس بیا وظیفه درکړم، تکرار به کم نشم. ډېر خلک ما ته وایي چېرته دې بدایي وظیفه دې پیدا کړې او صلی الله علیه وسلم بل دا وظیفه ورکړي. نور وظیفې نه در سوچې کې راته خلکو وایي داسې لاړ شي لکه څنګه دلته بیا راغلی داسې بل ځای کې بیا دوباره پروګرام چې زه وظیفه درکوم څو ځایانو کې خلکو چټ راکوي نوې وظیفه پکار څو ځایانو کې ما بیا سوچ وکړو مې نوې وظیفې به ورکوم. بیا د خپل شیخ وایي چې نوې وظیفې څه ډول په دنیا کې چې څونه وظیفې دي او په دنیا کې څونه اعمال دي او په دنیا کې څونه چیلې دي او څه شی دي د ټولو سرتاج عمل هغه دغه صلی الله علیه و آله وسلم. د دې نه غټ عمل بل نشته. او دنیا کې چې څونه اعمال دي ټول نه لوی عمل جهاد دی. استاد جناس ټول نه مضبوط عمل جهاد چې هغه ته قرباني کې مال د قرباني ارث د قرباني خو دې جهاد ته تزي او نیت د داسو چې تاسو الله فاروقي سے وایي جو ورا ماشاءالله کم جهاد وکړي کم قرباني وکړه. اصل کې دا خیال لاره ټول جهاد د په حواله قیامت ورځ مولانا خدای به درته وایي چې څه شو جهاد تا کوی چې فاروقي سے دې ماته وایي چې غټ مجاهد دا غي تا ته وایي تا باندې شعرونه جوړ شول، نظمونه در باندې جوړ شول چې طالب جان نه کتابونه پاتې شو، جمعات ته پاتې شو، شهید شو، هغه تا باندې جوړ شول. ټول جهاد دې او بویو او بیا لوی چیز علم زبردست علم خدای درکړي او درسونه کې او بیانونه کې او زبردست بیان دیو کو زبردست درس دیو کو او غیره پاس دی ورکه لاغه سبحان خلک دوی ماشاءالله کم کافر مولا کم زبردست بیان یو کو بس ټول بیان دی لاغه په حواس مستعود لري او زړه کې دراغل چې حنفي سے حضرت مولانا حنفي سے دوی شي دا وګوره کم مسکي بس مزدم لا صدقه او خیرات کې او زړه کې دراغل چې خلک دی وای تصویران او موبایل کې هر څه جوړ کړ چې خلک دوی وګوره کم سخی سره دی هغه و دې ټول عبادتونو کې یو واحد دا درود پاک دا داسې عبادت ته داسې عمل دی داسې وظیفه ده او داسې نیک کار دی چې ته په هر نیت وای په هر طریقې وای په هر غرض سره وای دا الله پاک مردودی نه دا ته واپس کیږي نه هر صورت کې قبلي وای سبحان الله. بس تاسو ټول دا وظیفه مخکې 50 ځله وا اوس زیات کې سلسله وای 200 ځله وای صلی الله علیه و آله وسلم په ولاړه پنا سره ویل شي ان شاء الله ډېر برکات به نصیب شي او ټول نو ورکه برکات دې شي ان شاء الله حرمینو دروازې باندې باندې الله پاک کوي هر وخت به دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اوس موږ تلو دا روزه کې الله دې موږ او تاسو ټول بیا بوزي موږ سره د نو خار ملګری او نه یو بل علماء کامران سے بول تاسو په مفتی فدا الله سے بول دارو علماء رسول په هغه کې یو عالم هغه روزه مبارکه ته سلام تروانو سترګو کې وخت کې او تړپ تړپ سره روان دلته ورجو شو مې جی ډیر جاړي لاول څه شه
جی ځاړم ځکه چې پیغمبر ته د خپل مخ څنګه مخامخ یو دا وي او دا وړه شانته تحفه مې راوړې ده وړه شانته تحفه مې راوړې ده هغه پیغمبر ته پیش کوم او ډېر وړه د شرمېږم چې څنګه یې ورته پیش کړم نو ما وایي چې ته مونږ خاص مریانو مې چې وګورو مې دا کومه تحفه روانه کړې ما داسې لګ راوګورلو مې ته لږ ووایه خیر دې تحفه ووایه نو 50 کروڑ درود شریف مې راوړی او دا پیغمبر ته پیش کوم کوډل لګ 50 کروڑ وای سبحان الله دا چې د عظمت نه ډک خلک دي درود شریف وای نو الله پاک به لارې کولاوي الله به بیا بیا بوزي دا بهترین وظیفه ده نن عمل کراولي نن سلسله وای ټول شاکر الله فاروقي سے ابراهيم الله توبخي او دې نه بعد بیا خپل ځان لپاره وای واخر دعوانا يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الله زمون د ټولو ګناهونه معاف کړي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي خدای د ټولو درجات بلند کړي الله د ټولو ناس ته خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي مولانا تحسین الله فاروقی صاحب دا مدرسه کامیاب کړي نیکانو طالبانو باندې کامیاب کړي سونه طالبان دل تراغلي ټول خپل علم نصیب کړي علم نافع ورته نصیب کړي قبولیت ورته نصیب کړي هر هغه عمل چې ته په خپکیږي خدای هغه محفوظ وساتي هر هغه عمل ورته نصیب کړي چې ته په راضي کیږي د دې مدرسې استادانو خدای قبول او مقبول وګرځي علم سینې د علم نټکې دي جبه طالبانو د لپاره خوږيږي او طالبان دې طرف ته مایل کړي د دې نه استفادې کولو توفیق رفیق وګرځي نور چې دا څونه عوام ناغري دي مردري محله والا مشران بزرگان خدای دې راتلم د خیر او برکت ذریعہ وګرځي او دې ته برکات نصیب کړي څونه پکې بیماران دې خدای شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي ټول تکلیفونه او دردونه ختم کړي پریشانیاں ختم کړي امراض ختم کړي غمونه ختم کړي او ته هر مراد پوره کړي خدای زموږ خو وطن د پاکستان حفاظت وکړي د مدرسو حفاظت وکړي د جماعتونو حفاظت وکړي د مراکزو حفاظت وکړي او څونه جماعتونه دې وخت استاپ بلاره کړي خدای د ټولو نصرت وکړي الله د ټولو نصرت وکړي الله د ټولو نصرت وکړي او خدای پاک دا نوې داخلي شروع دي دا مدرسه په نیکانو صالحینو اولیاء او طالبانو باندې تر قیامت آباد وساتي خدای تر قیامت آباد وساتي دا لوی مرکز پورن او خار د بار پورا علاقې د بار وګرځي او مولانا تحسین الله فاروقی سے او د استادانو چې دې مدرسې باره کې څونه تعمیري تعلیمي منصوبې دي الله غیبونه پوره کړي الله غیبونه پوره کړي د دې په ژوند کې عافیت خیریت سکون اطمینان راحت عزت سره ټول منصوبې سره ورسي الله د مور بلار د ظلم نه د مور بلار د بددعا د مور بلار د بے انصافی نه او د مور بلار د جبر او د مور بلار د ستم نه ټول اولاد محفوظ کړي الله ټول اولاد محفوظ کړي الله ټول اولاد محفوظ کړي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون برحمتك يا ارحم الراحمين